السلام علیکم. دنیا کې چې کم قومونه په آئین او قانون باندې چلیږي نو هغه ملکونه ترقی یافته ملکونه شي. په هغې کې عوامو ته سهولتونه او عوامو ته دا احساس چې د امیر او غریب سره یکسان سلوک کیږي په معاشره کې، نو هغوی ډېر د سکون ژوند تیروي. کومو معاشرو کې چې آئین او قانون پاسداري نه کیږي، د مالدار دپاره آئین او قانون هیڅ نه وي او ټول قانونونه په غریب اپلای کیږي، نو هغه معاشرې هسې هم وروسته پاتې شي او ورځ ته ورځه نور هم تباهۍ ته ځي او د معاشرو نه بیا د جنګل معاشره جوړه شي، ځنګل شي، ځکه چې د طاقتور منلی کیږي او کمزوري هیڅ اواز نه وي. د دې سره څه وشي، د دې نقصان دا وشي چې ادارې کمزوري شي، او چې ادارې کمزوري شي نو دا ملک ته نقصان رسي. دوه مثاله درله درکومه. یو څو ورځې مخکې د اسلام آباد په ریډ زون کې په رؤوف حسن باندې 4 اجراګانو د بلیډ حمله کړې وه او دا مخ دا یو طرف یې ولې پوره شلولی و. ریډ زون کې دومره خطرناکه حمله ساده اف آی آر درج کو. د تحریک انصاف ډیمانډ دا و چې دوی کې د دهشتګردۍ دفعات شامل کې، خو پولیس انکار وکړو. پرون یو بله واقعه وشوه چې خاورمانی کا د عمران خان خلاف په کیس کې ډېر ګډې وډې خبرې په عدالت کې وکړې، نو چې هغه بار راووتو، یو وکیل جذباتي شو او یو سپېړه یې وله ورکړه. نو هغه وکیل باندې د اف آی آر کې د دهشتګردۍ دفعې شامل کړي. اوس دا وکیل چې صرف سپېړه یې ورکړې ده، د داسې دهشتګردیانو په صف کې ودرېدو کم چې په ای پی ایس پېښور آرمي پبلیک سکول کې حمله کړې وه او 200 ماشومان یې شهیدان کړي وو، او کم دهشتګردو چې په پولیس لاین کې حمله کړې وه، بم دماکه، او 120 پولیس شهیدان شوي. نو هغه دوه واقعاتو والا هم دهشتګردۍ مقدمه ده، او د وکیل صاحب چې خاورمانی کاله یو سپېړه ورکړې ده، په دم د دهشتګردۍ مقدمه شوه. د داسې قانونونو چې کله موږ د سیاسي انتقام دپاره او د خپل خواهشاتو دپاره استعمال کوو، نو شروع کې خو خلک ویریږي، خو بیا د داسې قانونونو اثر ختم شي، او چې کله د قانون اثر ختم شي نو هغه معاشره بیا تباهۍ ته ځي. الله دې په پاکستان او پاکستان عوامو باندې خپل خصوصي فضل وکړي، ځکه چې موږ په یو داسې فرسوده نظام کې جکړاو شوي یو چې خلاصي مو ترې نشته، او وایي چې کمې بلا نه خلاصي نو ډېر ورته خانده. نو بس تاسو هم ورته خاندئ او موږ به هم خاندو. الله دې رحم وکړي، خو سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.